وقال تعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يقضي بها ويعلمها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع النهار فاطفئ القنديلا. क्यों न हो इस्लाम मुमताज दुनिया भर के दीनों में, क्यों न हो इस्लाम मुमताज दुनिया भर के दीनों में, यहाँ मजहब किताबों में कुरान सीनों में। इंतहाई वाजिबुल एहतराम शुयूख उलमाओ तुलबाओ स्पिनगिरो मशरानो नौजवानानो आवाज औरीदुनको बाहया बापर्दा तुरसरो खैंदो मैंदो मुंगदखपल मशर आलिम शेख अब्दुल्ला अस्सलफी हफिज़हुल्लाह ताला वरआ जामिई ता परातललो ब्यादो नौजवानानो अवामो दुमरा पशोक सरा रातललो ता ढेर हैरान शू और खुशाल शू। ब्या दुमरा मुनज़्ज़म अंदाज के खैस्ता खैस्ता गुलुना तुलबा च बंदवाई बस कतल में वर्ता कदर जर जरगर्शन आसद कदर जौहर जौहरी द जरू प कदर बांधे जरगर पुईगी शरजामी के मसला दा इन्नमा यारिफु ज़ल फज़ल मिनन नासी ज़ऊहो इल्म वाला दा इल्म प कदर पुईगी। ढेर खुशाल शू अल्हम्दुलिल्लाह शुयूख द कुरान और द हदीस पर अड़ा के ढेर ज़ड़पोरे और ढेर काफी और शाफी खबर उकड़े ज़ोद टोरना कमजोर तालिबुल इल्म ज़मीरी इजाजत तुम न राकी छिददा से शुयूख मख की दे खबर उकम रातलो के शेख जानजेब साहिब हफिज़हुल्लाह योड़ेर कीमती जुमला द कीमती जुमलों नफस फरमायला छिद दुआगानो मजलिस दे दहर चा खबरी बेहतरी दी पता न लगी द चा दुआ कबीगी पागा खातिर योसो मुख्तसरी खबरी अर्ज कौल वालम अल्लाह सुब्हानहु तआला दे जमा पजबाद कुरान और द हदीस खबरी जारी की और रब्बुल आलमीन दे जामिई ता दे तुलबा ता मजीद तरक्की वर की रुणो यो खबर खुद इल्म दा इल्म ता अल्लाह मकाम वर करे दे दा दुनिया ला नवा गुरुना दरियाबुना समंदरुना ला नौ
قرآن دا خبر فیصله کړی دا زمکی نه مخکې د کائنات د نقشې نه مخکې د انسانانو دنیا ته د راتللو نه مخکې دا خبره الله سبحانه وتعالی قوم ته صفا کړی دا چې د ټولو نه عزتمند شی علم دی د ټولو نه عزتمند شی څه دی لږ ورو وایه څه شی دی شوق سره وایه څه شی دی علماو بیانونه کول تاسو به د خوب نه ښې مزې اخیستي که غواړئ که نه غواړئ زه خو به م ویښوم انشاءالله بهرحال دنیا وجود لا نشتا الله د علم مقام خی سیدنا آدم علیہ السلام رب العالمین پیدا کو کله چې پیدا کو فرشتے ورته ګوري دا څنګه جوسه په کوم انداز لاس او خپې پیدا شو په کوم انداز د پوزې او د سترګو کنکشن ولګېدو چاته پته نشته چې څه منصوبه ده څه حکمت دی الله په خپلو کارونو ښه پوهېدو فرشتو ته وفرمایل انی جائل فی الارض خلیفه زه په ځمکه یو نائب پیدا کوم یو خلیفه پیدا کوم یو پرله پسې راتلونکي قوم پیدا کوم یو اراده مې کړې ده فرشتو ته د دغې ادم مقام نو معلوم نه یې تسلیموله سوچ وکړئ دې خبرې ته ای عوامو ای سلفیانو ورونو اهمه نکته ده متوجه شئ الله سبحانه وتعالی دا فیصله وکړه چې د فرشتو په نظر کې د آدم علیه السلام مقام اوچت کم نو الله سبحانه وتعالی یو څو څیزونه یاد کړل فرشتو ته وی دې ته څه وایي د هغې نجیرو لا علم لنا الا ما علمتنا الله مونږ خو روټۍ نه پیژنو مونږ خو بیلچه او کوداله نه پیژنو مونږ خو یوې او کټوې نه پیژنو فرشتو ته پته نه وه لا علم لنا الا ما علمتنا الله مونږ ته پته نشته علم مونږ سره نشته الله سبحانه وتعالی د آدم علیه السلام مقام اوچتی مرتبه اوچتی نو فرمائی وعلم آدم الاسماء آدم علیہ السلام تا اللہ علم ورکو مادہ دا علم پکی کے خدا آدم علیہ السلام تا فرمائل انبئهم باسمائهم دا دی سیزنو نمون واخلا آدم علیہ السلام کی اللہ قوت علمی پیدا کو اغو یا رب العالمین دا روٹے دا خوراک دے دا سکاک دے چکل دا سوالونو جوابونه ټیکړل فرشتو یو بل ته وکتل پوه شو اے د عرش و فرش مالکا ستا حکمتونه په هغې کې ډېر لوی مفهوم پروت دی الله ورته فرمایي الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون العرض الله سبحانه وتعالی چې آدم علیہ السلام له عزت ورکو او فرشتو ته د آدم علیہ السلام مقام خو مال ورله ورکو ځواني ولا ورکړه شهرت ورکو څه شی ورکو علم وعلم آدم الاسماء دا دلیل دی د خبرې ورو چې که په بل سیز عزت ملاوي دی الله به آدم علیہ السلام ته هغه بل سیز ورکړو خو الله څومره لوی علیم ذات دی د الله په علم کې هم دا خبره وه چې انسان ته په عزت ملاویږي نو په دې عزت کې د ټولو نه لوی نعمت څه شی دی شوق سے وایي څه شی دی علم نو وعلم آدم الاسماء نو اے طلباء اے علماء اے اغا زنانو چې قرآن حدیث سره مناسبت ده دا علم
دومره عظیم فضل دی چې دنیا لا نه ده جوړه خو الله چې فرشتو ته د آدم علیه السلام مقام مخې ته کوي نو په نعمت د علم سره مخې ته کوي په دې خوشحالي پکار ده بار بار په خوشحالي پکار ده چې مونږ د معاشرې ډاکټران نه یو مونږ انجینران نه یو مونږ ساینسدانان نه یو خو الحمدلله مونږ د قرآن او د حدیث پیشرستان او خادمان یو پدې مونږ د رب نه رضا یو رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال مونږ د الله پدې تقسیم رضا یو چې الله مونږ ته علم را کړی دی او ناپوهه خلکو ته الله مال ور کړی دی علم داسې نعمت دی چې پدې رضا پکار ده دویم یو اهمه خبره د علم مقام د ډېر اوچت مقام دی ورونو یوسف علیه السلام باندې یو څو انقلابات تیر شوي دي او قرآن په هغې باندې ګواه دی یو په یوسف علیه السلام د ماشومتوب دوران دی د کم ظرفۍ دوران دی د طاقت کمی دی نو کله چې ماشومتوب امتحان کې واچولی شو روڼو واغستو کوی ته وغورځو پلار ورپسې په سترګو ړوند شو او چې کوی ته وغورځو بیا یې په کوټه پیسو باندې خرڅ کو دا د یوسف علیه السلام یو دوران د ماشومتوب دی ماشومتوب کوی ته ورسو او درونو دشمنۍ ته ودرېدو دویم امتحان او دویمه موقع په ابراهیم علیه السلام په یوسف علیه السلام د ځوانۍ راله حسن ورته الله ورکو ځواني ورته الله ورکړه د مصر په علاقو کې د یوسف علیه السلام د حسن چرچې شوې د ځوانۍ چرچې شوې الله څه کول په خپلو کارونو ښه پوهېږي دا اواز د زلیخې او د مصر عزیز کور ته ورسېدو چې کله یوسف علیه السلام زلیخې واغستو او غلام یې کو دغه د یوسف علیه السلام د ځوانۍ دور دی د حسن دور دی د هغې انجام تر دې حده پورې راغی چې د یوسف علیه السلام کپړې وشلېدې یوسف علیه السلام باندې بدنامه ولګېده حسن دومره کار وکړو چې یوسف علیه السلام د مصر عزیز د کور نه د جیل تورو تنبو ته ورسېدو د دغې نه بعد چې کله یوسف علیه السلام ځوان شو دغه مقام تیر شو اے صرفیانو وروڼو دریم مقام په یوسف علیه السلام د علم راځي هغې ته غوږ ونیسئ بادشاه وقت خوب لیدلی دی او په هغه خوب کې پریشانه دی چا سره تعبیر نشته عام مولان روایتی رواجی عام مولان وی اضغاث احلام جدا خو اوایي خوبونه دي ټول خلک ویني تا چې خوب ولیدو څه دنیا ورانه شوه چا ورته ووی بادشاه سلامت خطا کیږي دا نه دي هغه علما کم چې خلکو ته لار سمولی شي ځکه پټکي خو په دنیا کې ډېرې وي گفتار والا خلک ډېر وي خو کردار والا خلک ډېر کم وي ته لاړ شه د جیل په تنبو کې دننه یو ځوان په قید کې پروت دی د دې خوب تلاش د هغه سره وګوره هغه به پوه شي تاله به صحیح جواب درکړي بادشاه وقت حیران شو چې دومره لوی عالم او د جیل تورو تنبو کې زاد المسیر تفسیر کې علامه ابن الجوزی ډېره ښه نکته په لنډو الفاظو کې لیکلې ده د علماء حق 9 نشانات دي یو نشانه یې دا ده اکثر په جیلونو کې پراته وي بادشاه روان دی خپل خوب یې په مخه کړی دی او لاړو یوسف علیه السلام نه د هغې تعبیر تپوس کوي یوسف علیه السلام ورته وایي بادشاه وقت حالات مختلف را روان دي تفصیلی واقعه ده د خوب تعبیر ورته یوسف علیه السلام ووایي دا ټیم په یوسف علیه السلام د علم راغی
چوئے قتل چخو بھی ٹھیک کو بادشاہ وقت حیران شو وہی دمر لوی عالم پا جیل کی سکی آغا یوسف علیہ السلام باندے چھ دا علم نمبر راگے ورنو دا جیل دا تور تنبون روتو دا بادشاہ پا تخ باندے کے ناستو خپل پلار یعقوب علیہ السلام خپل رونا او خپل مور ملاقات لمصر ترا روان دی کم یوسف چھ زلیخی جیل تلے گلو کم یوسف چھ خپل ورونو کوئی تا غرزولو پا آغا یوسف چھ کل دا علم دوران راگے دا بادشاہ پا تخ باندے آغا یوسف علیہ السلام ولار دے عرض دادے علم یو عظیم نعمت دے دی سر اللہ سبحانہ وتعالی انسانان اچھتائی داما شمان صرف چڑی مگریں اے ورنو دا صرف عام طلبہ مگریں قسم میں دے پر رب باندیوی یہ ورز دا سوا شیخ عبدالسلام غند شخصیت دا سے پا قطار کے ناستو چڑیو طالبانو اللہ تے دا زمانے دا تفسیر امامان جڑکل شیخ ابن العثیمین شیخ البانی شیخ الاسلام حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دا دیم مدارسو پیداوار وہ دا سے طالبان وہ اللہ تی دا اسمان ستوری جوڑ کل اگا اصحاب صفا چے غریبانان وہ پای بچرانل اغیو باندے با تقسیم دل یو یو گھٹ بے کو پخیٹو باندے نار وہ اے خلق دا طلبا دا یتیمانان دا کمزوری لباس والا دا کمزوری جامع والا دا کمزوری خوراک والا دا صرف طلبا مگرے دا درا روان دور انشاءاللہ دا قرآن و دا حدیث محافظین و بہترین دعیان دی واللہ دو گرزی العرض بیا طلباء مختلف دی زکا من دا ٹولو قدر کو دا ٹولو نیت دا قرآن و دا حدیث دے خو بیا شیطان خلار خطا کئی عام طلباء کی او سلفی طلباء کی فرق دے اے پشاور والو اے دا شیخ عبداللہ السلفی دا باغچی گلانو تاسو لد مبارک وی تاسو اغا طلبا نوے چی دا ماتوریدیت چگی بوخے تاسو اغا طلبا نوے چی اشاعریت بس تاسو آخری حدف وی سلفی طالبان اغا طلبا ندی چی داغی آخری حدف با تقلید وی سلفی طلبا اغا طلبا ندی چی داغی ذہنو نبا دا فقی سر تڑلی وی سلفی طلبا اغا طلبا ندی چی آول تنظیم پرستے او دا ڈل پرستے دعوت ورکی انشاءاللہ اہل الحدیث اغا طلبا دی چی سنگا پا پاکستان کے پا دی پیخور کی دا قرآن و دا حدیث آواز ولگید انشاءاللہ چی دا مدارس موجود وی دا شیوخ و دا دی جد و جہد موجود وی او دا طلبا موجود وی پر اب میں دے قسم ہوئی را روان دور سلرین دے پا تمام پاکستان با دا قرآن و دا حدیث دا آوازنا اللہ جاری کی انشاءاللہ عرض میرا کورنا علم علماء دا ہم سیز دے زان کے کردار پیدا کے اے عوام ورنا ادم جوڑے گے باطل تو گورا سمر یو خلدے نند انکار حدیث فتنہ دا الہاد فتنہ دا استشراق فتنہ سمر پا عروج باندے روانہ دا پروفیسران کالجیان خپلی پیسی جدا کئی دا مستشرقین و رسالے پی چاپ کئی دانن دا منکرین حدیث و سپورٹ پہ کئی خلق دا باطل دا پار خپل مالون لگئی اے اہل حقو اے اہل الحدیثو تکڑش دا خپل مدارس دا خپل علماء دا خپل طلباء دا خلقنا مستغنی و بے پرواہ کے کلک سپورٹ دا دی حق منحجو کے دا قافلہ پمخ کی ترون کی دا لگ محنت غواری لگ زور غواری عوام با مالی تعاون کی علماء با جانی تعاون کی او دا دا قرآن او دا حدیث آواز با انشاءاللہ مخ پوڑان دی بوزو کنبے بوزو عرض میں دا کو پدی خوشحال شے دا دا حق آواز
دا الله هر چاته نه نصیب کوي. مونږ د خورې خولې ته واچو د عوامو خبره په دې دور کې د قرآن او د حدیث سره تړلی یو. هغه اواز کو 1400 کاله بعد کم اواز چې د حجاز مقدس په ځمکه محمد مصطفی کړو، هغه اواز کو کم چې اصحاب محمد کړو. زمونږ اواز د ملاوټ نه پاک دی، زمونږ عقیده د ملاوټ نه پاک ده. ورونو دا عقیده دا اواز مخ په وړاندې بوتلل غواړي. یریږئ هم بے همت کېږئ هم، الله به زمونږ ستاسو امداد کوي په شرط د دې چې صحیح د الله دی دین ته متوجه شو. خپل مال چې څنګه په بچو باندې لګو، خپل مال چې څنګه په دنیا او په خپل خېټه او په ښځه باندې لګو، ان شاء الله دې دین زیات مال با په دې مدارس او په دې طلباو لګو کنه به لګو. او هم دا به مو پکاريږي د الله سبحانه وتعالى د دین نصرت او د سره تعاون هم دا طریقې دي چې عوام خپل مال ولګي. دا جامعه ان شاء الله چې کال لمون راځو الله دې وکړي چې دا د دینه یو په 2 چند او په 3 چند وسیر شوي. ځکه زمونږ د قرآن او د حدیث په دایانو کې شیخ عبدالله السلفی صاحب یو معروف شخصیت دی. ډیر عوام د قرآن او د حدیث تدید بیان نه متاثر دي. مونږ داسې خلک هم ولیدل چې دی اهل بدع خو د شیخ د اخلاقونه د دې د دعوت نه متاثر دي. نو مونږ غواړو چې دا اداره مخکې لاړه شي که لاړه نه شي. پکار دا ده چې څومره علماء حق دي چې د دې پر دعوت کې دیو سره ملګرتیا وکړو. دا اواز حق دا ان شاء الله مونږ پرېږدو نه. یو دور دی زمون په مال لګي، ان شاء الله خپل مال به د قرآن د حدیث نه قربانو. زمون په بچی لګي، بچی به قربانو مدرسو ته به ورکو ان شاء الله. زمون په خوله لګي، خوله به ورکو. او اے سلفی ځوانانو کلک عزم وکړه که زمون په وینه تویږي هم د قرآن او د حدیث دپاره به خپل وینه قربانو که نه به قربانو. زمون وینه انتظار شي. دا هو حق منهج دی. الله سبحانه وتعالی دی د دې علماو زندګۍ فراخ کی چې مونږ تاسو ته د قرآن او د حدیث د پیغام پر امن طریقې سره را رسي. عرض مې دا کورونو پکار دا چې مسلمان د خپل دین باره کې ویښ شي، لږ سوچ وکړي، لږ فکر وکړي. گمراه فرقې او خراب او کمزوري او بېدینه طاقتونه د اسلام خلاف استعمالیږي. نن داسې پرایویټ علما راوتي دي چې هغوی د دې مدرسو باره کې ډېر نیګیټیو او ډېر منفي تاثرات لري. کله وایي چې یاره دا خو صرف دکانداري ده، کله وایي د طلباو د بچو وختونه ضایع شو، کله وایي د جدید دنیا نه خبره. اے خلقو دا فتنی دي. که عالم د مدرسې خلاف کوي دا هم باطل دی، که کالجیان خلاف کوي دا هم باطل دی. دا ټول د یو زنجیر کړی دي. که هر رنګ حالت وي، زمونږ مال دی لږ وي، زمونږ صلاحیتونه دی کم وي، خو بیا به هم ان شاء الله خپل بچي قرآن او حدیث مدرسو ته ورکو. او یاد ساته دا اسلام اخری خبره کوم. ما وی زه به ډېر څه وایم ځکه چې دې ګلانو ته مې وکتل زړه کې مې ډېرې خبرې دي. چلے آتے ہیں روزے پر ہزاروں درد دل کہنے، اجازت ہو تمہیں بھی داستان غم بیاں کر دو. خو وقت لگ دے، سنور پروگرامات هم پاتی دي، انعامات به تقسیمي. آخری خبره کوم اے پېښور والو، د الله د دین سره کلک تعاون دا زمون اهمه ذمہ داری ده. او کدا نن مسلمان نه کوي نو تاریخ گواه ده دا چې چا هم کړی ده الله سبحانه وتعالی عزت من کړی ده. یو ګلکار کړی وه ترکان چې ورته وایي. قرآن فرمایي وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی. په یو ځای کې د الله د دین आवाज انبیا اوچت کو، خلکو هغه انبیا راټینګ کړل وی تړل لکه څنګه چې نن د حق پرستو اوازونه بندولی شي. یو ګلکار ته پته ولګېده په کوازه باندې ولاړ دی.
چې هغه د حق داعیان خو ګیر کړل هغه کرنډه وغورځوله او قرآن د هغه حالت ذکر کړی دی وجاء رجل یو ځوان راغی کیدی شي بوډا و خو کار د ځوانانو الله فرمایي رجل یو ځوان راغی او ابن منظور په لسان العرب کې وی رجل چې د رجل نه واخلي نو رجل خپې ته وی او خپې ته خپزه کوي چې ټول بدن په ولاړ وي نو رجل ته رجل زکوي چې دې په خپل خپو ولاړي او بیان د قرآن او د حدیث کوي الله دې مونږ ټول رجال کی بهر حال اگر آگے او قرآن وی یسعا خولی خولی دے یسعا پا منڈ منڈ دے یسعا پا یو فکر کی دے یسعا سا سا دے یو آواز اوکو اگا آواز اگورے چننی سوک کئی اگا وی امی سڑے دے خلق وائی پا عوام خامخا دا یو امام تقلید واجب دے زواما دا حبیب نجار قصو گورا دا صاحب یاسین آواز وورا اگا امی سڑے دے بیا ہم وی چی پا تمام مسائلوں کے با انبیاء پسزی مجتہدین پسی بنزی اگا امی سڑے وی یا قوم اتبعوا المرسلین دا انبیاء پلار باندے روان شے دا چا پلار روان شے منس کے بلا واسطہ ذکر کرا اجتہاد و تقلید ذکر کرل امی سڑے دے سوک دے امی سڑے دے رجلن او سوئی یا قوم اتبعوا المرسلین دا انبیاء پلار باندے روان شے گلنو دا آواز نن سوک کئی دا چا آواز یو پاٹے پورے محدود دے دا چا آواز یو تنظیم سر تڑلے دے دا چا آواز دا یو پیر سر تڑلے دے دا چا آواز دا یو استاد سر تڑلے دے دا چا آواز دا یو امام سر تڑلے دے اہل الحدیث اغا خلق دی چی زمون آواز تڑلے دے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا یا قوم اتبعوا المرسلین دا انبیاء پلار باندے روان شے اتبعوا من لا يسألكم اجرا اگا چاپ سے روان شے چی اگا علا نگواری اگا تنخوا نگواری اگا خپل لالچ ندر آوخ کی کرے وهم محتدون اگا قرآن تبلل کی آدھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث تبلل کی دیو پس روان شے قوم راٹنگ کو وے خلق قرآن پہ گواہ دے راٹنگ کو او د پاسه په وګرځیدل ځنې خلک وایي نیم نیمې په ځمکه کې خښ کو په کاڼو یې وویشتو څوک وایي د لاس خپونه یې وتړو اسپې پې د پاسه وګرځولی دغه ټایم یې یو افسوس کړی دی او قرآن د حبیب نجار د افسوس هغه الفاظ ذکر کوي هغه وایي یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین ہائے افسوس ما خدا خلق رب ترو بلل ما خدا انبیاء و اطاعت ترو بلل چی اسمان ورطا اللہ کلاو کو پرشتی یولی دے چی دا حبیب نجار راتلو تا ہر کلے وائی مرحبا وائی نو پا دی خپل عزت خوشحال شو او ویوی یا لیت قومی یعلمون افسوس چی زما قوم پوئی دے بما غفر علی ربی زخو رب معاف کرما زما ټول خطایان رب معاف کړي په دې وجه معاف کړي چې د انبیاء आवाज مې ورله مخې ته کو وجعلنی من المکرمین مال الله کرامت راکو د خلکو په خپو کې لاندې پروت دی غوښې شوی دی تار شوی دی بیا هم وایي دا زما کرامت دی پته لګي دنیا کې بې عزتي د آخرت عزت دی د دنیا بې عزتي د آخرتو د دنیا بې عزتي د آخرتو او بیا قرآن داغه فیصله کوي قیل ادخل الجنه دته ویل شو جنت تزا الله ورته وی که پرشتو ورته وی که ملګرو ورته وی نه قیلا د هر طرف نه چغې شوې پته پکې نه لګېده صرف دا یو چغه وه اے حبیب نجاره زه جنت ته د جنت پرشتې د ستا په انتظار دي داود حق تایید یو حبیب نجار جنت ته ورسو
په دې پروفتن دور کې چې حق بدنام کړی دی خلکو، حق خلکو په فتوو باندې مجروحه کړی دی، په دې وخت کې چې زمونږ د عوام د حق سره ولاړ دي، رشتہ دارو سره په جنگ، مور پلار سره په جنگ، کلیوالو سره په جنگ، خپلو ملګرو سره په جنگ، انشاءالله زمونږ د سلفي عوام الله به دې سره هغه معامله کوي انشاءالله کومه چې حبیب نجار سره کړی ده. العرض آخری خبره کوم، د حق تایید دا ضروری ده چې مونږ تاسو یو کو اور کوشش ته دې دپاره وکړو چې دا د قرآن او د حدیث اواز الله سبحانه وتعالی مخ په وړاندې باندې بوځي. عقیده چې الله نصیب کړه، اوس پکار دا ده چې مونږ قدر وکړو. ای علما او طلباو، آخری خبره کوم، ځان کې صلاحیتونه پیدا کې، کلک کلک مطالعه کوي، شپې روڼوي، مضبوط علوم حاصل کې، چې مضبوط علوم مو حاصل کول د وخت د هرې فتنې مقابله به کولی شي، او چې علم د کمزوري بیا به د فتنو مخې ته پساویږي، یا به خرابیږي، یا به خاموش کیږي. د حق د دفاع لپاره مضبوط علم پکار دی. ای علما او طلباو خصوصا کلک کوشش وکړئ مضبوط علوم حاصل کې په دوو خبرو دپاره، یو دا چې دا بیان د حق مخکې ورسوي، بل د مضبوط علم په ذریعه د هر باطل مقابله وکړي. طلباو کې سستی ډېره وي، دا سستی به د ځان نه لرې کول غواړي. او مشهوره خبره ده، وایي استاد سره کمره کې طلباو، نو یو طالب ته ووي چې بچې دا بلب بند کا، وی هغه ورته وی چې خو بلستن کې سر پټ کې بس په خپله به تیاري شي که نه. بیا ورته وی چې بچې ورشه وګوره چې باران دی او کشین دی، او ورته وی شیخ دا پیشو د بار نه راله داسې لاس پې راښ که کلوندی باران دی که نشین دی، چې انا لله. ورته وی بس نورې خبرې پرېږده، دا ور بند که چې وده شو، وایي دا دومره کارونه ما وکړو، دا یو ته وکړه که نه. نو چې داسې ناراض نه جوړېږو، انشاءالله د قرآن او د حدیث دپاره به ځان کړو که نه به کړو. لاسونه پورته کړئ او کلک عزم وکړئ، انشاءالله د قرآن او د حدیث دا منهج به مخ په وړاندې بوځو که نه به بوځو. په هره هیټه به دا د قرآن او د حدیث پیغام د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوو که نه به رسوو. د قرآن او د حدیث د عقیدې سره به صحیح وفاداري کوو که نه به کوو. دا جامعه او د سلفیت تمام مدارس به انشاءالله د تمامو خلکو د مدارسو نه زیات مزین کوو، آبادوو که نه به آبادوو. خپل بچي به د قرآن او د حدیث دپاره وقف کوو که نه به وقف کوو. د تمامو خلکو دپاره به دا منډه او تړله وخو که نه وخو چې د قرآن او د حدیث اواز الله هغې ته ورسوي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.